الله رب العزت هر یو انسان دا په خپل کې ستا شکل و صورت څخه پیدا کړی دی. ګوره انسان غټیږي، باډي غټیږي، سات کیږي، لیکن ژبه د انسان دا دومره نه غټیږي. لاس چې کله انسان کله ماشوم پیدا شي نو لاس یې واړه واړی، څومره چې عمر سیوا کیږي نو لاس غټیږي، لیکن ژبه دا نه غټیږي. ژبه هغه شانتي، ژبه دومره نه غټیږي. ژبه دقو نه وي او حقو نه بې پاتې، غاښونه نه غټیږي. دغه رنګې د خپې ګوتې نه غټیږي، لاسونو ګوتې نه غټیږي، دا هغه شانتي. او نور باډي دا غټیږي. دا د الله رب العزت قدرت دی. که چېرته لاس د انسان غټی دی، که چېرته ژبه د انسان غټی دی، که چېرته خپې د انسان غټی دی، نو انسان ته به انتهایي تکلیف و. تاسې وګورئ دې ته، دا خپې ته تاسې وګورئ خپې څومره غټې شوي دي، څومره تکلیف دی ورته. دغه رنګې هر یو اندام کو الله رب العزت دومره غټولی لکه څنګه چې د دې د خپې غټې دي، نو بیا به انسان ته څومره تکلیف وي. دې وجې نه الله رب العزت په هر شی باندې پیژندلی کېږي. که انسان ته وګورئ، دې انسان ته عالم اصغر ویلی کېږي، دې انسان ته عالم اصغر ویلی کېږي، وړوکې عالمو ته ویلی کېږي. تاسې وګورئ په دې کې سترګې، غوږونه، تندی، دغه رنګې پوزه، لاسونه، خپې، دا هغه شانتي او باډي بیا هم غټېږي. دا د الله رب العزت قدرتونه دي. دې وجې نه د الله رب العزت چې چاله کم شکل هم ورکړي، څنګه شکل چې الله رب العزت انسان له ورکړی دی، انسان به په هغې باندې د الله رب العزت نه شکریه ادا کوي. رب العزت فرمایي ما انسان په ښایسته شکل باندې پیدا کړی دی. او بل آیات کې الله رب العزت فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، ما انسان له عزت ورکړی دی. نو عزت هم الله ورکړی دی، دغه رنګې خوبصورتي هم الله ورکوي. که بالفرض و تقدیر د یو انسان خپه غټه شي، لاس غټ شي، دا د دې دپاره چې نور مخلوقات، نور انسانان دې ته وګوري او دا